د لوی عالم نه مې اورېدلي دي وایي دوه کارونه مقبول دي دوه کارونه داسې دي چې هغه مقبول دي قبول شوي دي په هغې کې رد نشته عزتمندو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی اولی الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة د قیامت په ورځ به ما ته په ټولو خلقو کې د ټولو نه نږدې هغه کس وي اکثرهم علی صلاة چې د چا درود شریف سیوا راوخت هغه به ما ته میدان محشر کې د ټولو نه نږدې وي رب العالمین دی مونږ ټول د امام الانبیاء سره نږدې کړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای انا سید ولد آدم یوم القیامه د قیامت په ورځ به د ټول بنی آدم د سردارۍ تاج الله ماته په سر کې امام الانبیاء فرمای مونږ چې نن د چا د عزت د خاطر را جمع شوي یو نبی علیہ السلام فرمائی انا سید ولد آدم یوم القیامه د قیامت په ورځ به زه د ټول بنی آدم سرداری به الله ماله راکړي چې د سردارۍ تاج ماته میلو شي و اول من ینشق عنه القبر کله چې قبرونه کولاویږي او خلق د قبرونو نه راپاسي د ټولو نه ړومبې به مخکې نبی علیہ السلام فرمایي زه د قبر نه راپاسم ړومبې به زه راپاسم و اول شافع و اول مشفع و اول شافع نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به د ټولو نه ړومبې سفارش زه کوم ړومبې سفارشي به زه یم د سفارش افتتاح چې کیږي او د سفارش اجازت چې میلاویږي د ټولو نه ړومبې به د سفارش دروازه په ما کولو شي امام الانبیاء فرمایي و اول مشفع او د ټولو نه ړومبې به په میدان محشر کې زما سفارش قبول شي نبی علیہ السلام کوم بم سفارش د ټولو نه ړومبې اول شافع نوم دی او اول مشفع نوم دی د ټولو نه اول به سفارشم زه کومه او د ټولو نه اول به زما سفارش قبولیږي او انا اول من یقرع باب الجنه او د ټولو نه ړومبې به د جنت دروازه زه وټکوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې زه د جنت دروازه وټکوم دندې نه به ماته خازن آواز وکړي من انت څوک نبی علیہ السلام فرمائی زه به ورته جواب ورکم چې زه خو محمد یم صلی الله علیه وسلم وی خازن به ماته جواب راکړي چې ماتم دا ویلی شوي چې د ټولو نه ړومبې به درته د جنت دروازه کولاوی د ټولو نه ړومبې به د جنت افتتاح امام الانبیاء کوي انشاءالله مونږ به نن د عزت جنگ نه لړاو نن به مونږ د ناموس حفاظت نه کوو مونږ به نن د هغه د سیرت او د صورت جنگ نه لړاو چې د ټولو نه ړومبې به امام الانبیاء د جنت افتتاح کړي او جنت ته به ننوځي وی چې زه جنت ته داخل شمه نو وی فرمیل وی په ټولو انبیاو جنت حرام دی چې تر څو پورې زه جنت ته نه یم تللی بیا وی په ټولو امتونو جنت حرام دی چې څو پورې زما امت جنت ته نه یې تللی او بیا وی زما په امت جنت حرام دی چې تر څو پورې ابوبکر صدیق جنت ته نه یې تللی رضی الله تعالی عنه انبیاو کې به د ټولو نه ړومبې امام الانبیاء جنت ته ځي چې انبیاء ختم شي خلق به ګوري چې امتیانو کې به ړومبې څوک نو افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا انبیاء نا پس پڑھنبے جنت تا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داخلی او حدیث مبارک کے راضی پدی شکر دیکھا چی جنت کے بطول صفون 120 جنت کے بطول صفون شپکشلی 120 صفون بھئی او په 120 صفونه کې با
اتیا صفه د امام الانبیاء امتیانی انشاءاللہ اتیا صفه به د امام الانبیاء امتیانی او دا 40 صفه به د نور ټولو انبیاء امتیانی او اتیا به د امام الانبیاء امتیانی مونږ به د عزت جنگ لړاو ما د ډیر لوی علماء اوریدلی دي ډیر د لوی عالم نه مې اوریدلی دي وی دوه کارونه مقبول دي دوه کارونه داسې دي چې هغه مقبول دي قبول شوي دي پاغې کې رد نشته دا ځان سره زود کې دا سبق ځان سره یاد کې یو د ختم نبوت کار چې دی دا مقبول عمل دی بس دا مقبول دی په دې کې رد نشته کوڅو کې په سنه درجه کې کوي قربان د خپلو اکابرو نشم زمونږ د اکابرو به د ختم نبوت بیج لګېدلی و دا به زمونږ اکابرو لګولي و چې دا عقیده ده او دا ایمان دی دا زما پہچان دی نو یو د ختم نبوت کار چې دی دا مقبول دی دې ته ځان وردنده کوئ کو پکې خادمې او کو څوک در باندې پوسټرې لګوي کو څوک در باندې ویناګانې کوي کو څوک تر نکخې جوړي وایي چې څه ډیوټي راکوي خو په ختم نبوت کې ډیوټي راکړه د امام الانبیاء د ښایسته چهرې جنگ چې لړاوی نو ماله پکې ډیوټي راکړه چې زه د هغې چهرې حفاظت وکړم صحابي وایي چې امام الانبیاء ته به سړی نږدې شو مونږ وایو صحابه ډېر بختور یې امام الانبیاء هم ډېر د نږدې نه لیدلی دی یو صحابي وایي زه پسې په مانځه کې ولاړو صحابه وی اره ادا محفوظ کړی دنو وی ولاړم پسې مانځه کې امام الانبیاء مخې ته امامتي کوله یا ورځ د جمعې وه یا ورځ د اختر وه یا د اختر مونځ کو یا د جمعې مونځ کو وی چې اومې کتل ورته دا توره شملی وه او دی داسې د ولو په دې منځ کې پرته وه او ویښتان یې په دې ځای و چې اومې کتل وی دا شملی د ولو په منځ کې داسې ځلېدله د امام الانبیاء د ولو منځ کې ځلېدله او زه پسې شاته ولاړم صحابي وی د ولو د شملې منځ یې وله محفوظ کو صحابو مونږ وایو ای صحابي تا به امام الانبیاء ډېر د نږدې نه لیدلی دا مخ په یې څنګه ښکارېدو اوس مونږ ته سړی د لرې نه ښکلی ښکاري خو چې داسې ورنږدې کېږي ورو ورو جو کله یې په مخ تېر سری ښکاره کېږي کله وی به دې دا مړه دی خو په فیسبوک کې سم ښکلی ښکارېده دا اوس ګوره مخامخ بس یو داسې نو او امام الانبیاء ته چې به سړی نږدې شو الله اکبر صحابي وی ما داسې چهره نه ده لیدلې چې به ورته سړی ورنږدې شو نږدې کېدی به نه شو وی کأن الشمس تجری فی وجهه داسې به ښکارېد لکه نور چې په دې مخ کې داسې ځي او راځي داسې حسینه چهره زه به د دې جنګ نه لاوم زه به د دې د ناموس حفاظت نه کوم وای زه د ختم نبوت ادنا کارکون یم ادنا مې د کارکون کا مې د خادم کا خو ما په دې کار کې وردنده که ماله یو جیب ماله یو بیج راک دا بیج دا نه دی چې ما د خلک په پارټۍ کې حساب کې چې دی په نه دا بیج ځان سره یو ثبوت ساتي وای دا د امام الانبیاء د ناموس د عقیده ختم نبوت د مینې د سفارش یو بیج مې لګولی دی دا یوه نښه مې لګولې ده دا مې د امام الانبیاء سره د عقیدت دا مې د خپل سره د تیرېدو یو بیج لګولی دی که په دې عقیده د سر نه تیرېدل رالل اولنۍ قرباني به وایي زه ورکوم انشاءالله دا به ورکو که خیرې انشاءالله دې ته مونږ تیار یو دې ته مونږ تیار یو دا جنگ مونږ ګټلی دی دا مخکې مونږ ګټلی دی دا غلام غوث هزاروي ګټلی دی دا عطاالله شاه بخاري ګټلی دی دا شیخ الهند ګټلی دی دا رشید احمدي ګنگوهي ګټلی دی دا رشید احمدي ګنگوهي ګټلی دی دا انور شاه کشمیری ګټلی دی